دې پورا عالم د دې پورا کائنات د ټولو نه اشرف مخلوق د ټولو نه عزتمن مخلوق د ټولو نه اشرف مخلوق او د ټولو نه زیات الله ته نږدې او الله ته خوښ مخلوق هغه حضرت آدم علیه السلام او د هغه اولاد حضرت انسان دپاره الله پاک دا کائنات پیدا کړی د دې کائنات د راتلو نه مخکې د انسان مخکې نه ورته الله پاک اول کائنات تیار کړو ځمکه اسمان سمندرونه او غرونه او څومره لیل او نهار نظام د نور او د سپوږمۍ نظام دا ورته الله رب العزت د مخکې نه وغوړو او هغې نه پس الله رب العزت دا مخلوق حضرت آدم علیه السلام پیدا او قرآن کې ورته الله فرمایي چې ولقد کرمنا بني آدم مونږ دې بني آدم ته عزت ورکړی دی مونږ دې بني آدم ته فوقیت ورکړی دی مونږ دې حضرت انسان ته غوروالی ورکړی دی فی البر والبحر په خشکۍ کې او په تری کې وحملناهم فی البر والبحر مونږ دې غوره کړی دی په خشکۍ او په تری کې دې په خشکۍ کې به بلند و بالا وي او دې به په تری کې بلند و بالا وي